میډیا کنسلټیشن د هیومن رائټس حوالې سره یو ورکشاپ یا یو سیمینار وشو د حوالے سے دوی نا اغراض و مقاصد معلوم ہو چیار سو دیو میڈم آپ ذرا اپنا تعارف کیجیے گا اور بتائیے گا کہ جو ورکشاپ جو سیمینار ہوا اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ جی میرا نام مائرہ عمران ہے، میں صحافی ہوں پیشے کے حساب سے، اور آج جو تھا یہ حقوق پاکستان پروجیکٹ ہے، ایک منسٹری آف ہیومن رائٹس جو انسانی حقوق کی منسٹری ہے اسلام آباد میں، انہوں نے یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں یہ یورپین یونین کے ساتھ، اس کا نام ہے حقوق پاکستان پروجیکٹ۔ اس کے اندر جتنے بھی لوگ اسٹیک ہولڈرز ہیں جو کہ انسانی حقوق کی تحفظ کے لیے یا پروموشن کے لیے کام کرتے ہیں، ان سب کے ساتھ مل کر کام کیا جا رہا ہے، اور جو منسٹری کی جو پہلے سے کوششیں ہیں صوبائی سطح پر، قومی سطح پر، ان کو مزید بہتر بنانے کی ایک کوشش ہے اس پروجیکٹ کے اندر۔ تو آج کا جو سیشن تھا بنائی طور پہ یہ تھا کہ جو چیزیں بنائی گئی ہیں منسٹری کی طرف سے لوگوں میں آگاہی پھیلانے کے لیے، وہ ساری ہم نے شیئر کی۔ مثال کے طور پہ ایک ہیومن رائٹس پورٹل بنایا گیا ہے جو کہ منسٹری کی ویب سائٹ پر موجود ہے، جس کے اندر ساری قوانین کے بارے میں انفارمیشن ہے، آسان لفظوں میں، چھوٹی چھوٹی اینیمیشنز کے ذریعے، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب جاتے ہیں تھانے بھی جاتے ہیں تو بنیادی طور پہ غلطی یہ شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کو وہ دفعات یا وہ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کے قانون نے کہاں پر آپ کو یہ تحفظ فراہم کیا ہے، تو جو FIRs ہیں وہ بھی غلط کٹ جاتی ہیں یا لوگ تھانے جاتے ہی نہیں ہیں، تو وہ ان ساری چیزوں کے اوپر چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنائی گئی ہیں۔ تو اب میڈیا جو ہے، میڈیا بھی اس میں ایک بہت اہم کردار ہے اس کا، کہ لوگوں تک معلومات پہنچانا، لوگوں کی آواز حکومت تک پہنچانا، ان کے مسائل پہنچانا، تو اس لیے یہ کنسلٹیشن رکھی گئی تاکہ اب ان سے مل کر بات چیت کی جائے اور دیکھا جائے کہ کیا واقعی انسانی حقوق کی اچھی طرح سے رپورٹنگ کر پا رہے ہیں، نہیں کر پا رہے، اور اگر نہیں کر پا رہے تو پھر اس کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ تھینک یو میڈم۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ منگ سرا دل تک میڈیا شعبے سره تعلق لرونکي د ډېر وخت نه یو سینیئر شخصیت چې دی نو هغه هم موجود دی، ټکر صاحب السلام علیکم۔ تاسو چې لږ ووایئ چې کوم اغراض او مقاصد هغه میډم موږ ته بیان کړل، د سلوشن چې کوم جرنلزم دی هغې حوالې سره راته ووایئ چې د دې څه حل راوتی شي؟ ګوره د میډیا یو ډېر اهم بنیادي کردار دی، خصوصا په نن سبا دور کې، ځکه چې میډیا ډېره زیاته شوې ده او میډیا اواز رسوي لاندې سطح ته عوامو ته، او د عوامو آواز هم بر رسوي، نو دا یو ډېر ښه لینک دی، خو بیا په دې لینک کې دننه کمې دي، نو هغه کمې داسې دی چې هغه مونږ که د هیومن رایټس د پروموشن خبره کله کوو، د فروغ خبره کوو، نو دغې کمی کې کله نا کله هر وخت نه د څو وجوهاتو په بنا باندې هغه ټیکنیکي هم کیدی شي، هغه لیګل هم کیدی شي، هغه مورل هم کیدی شي، هغې کې داسې فقدان راشي، کمې پکې راشي چې د هغې په وجه باندې مونږ دا محسوس کوو یا خلک دا محسوس کوي چې دې کې دننه د هیومن رایټس وایلیشن کیږي، نو هغه دغه ګیپ، دغه کمې پوره کولو لپاره مونږ وایو چې دغه شان مونږ کینو، او که فرض که داسې څه کمې وي نو چې هغه مونږ پوره کړو او د هغې لپاره مونږ تجاویز ورکړو چې داسې نو غرض او مقصد بنیادي طور پر دغه. ډېره مهرباني جی. موږ سره چارسدې سره تعلق لرونکي ظریف خیل صاحب چې دی نو هغه موږ سره موجود دی په دې سیشن کې. دوی مو د دوی نه معلومات کوو، د دوی تقریبا د عمر زیات تر 100 هیومن رایټس سره تېره شوه چې دوی د دې سیمینار یا د میډیا کنسلټیشن حوالې سره وایي څه او سم زده کړل یا موږ له څه پکار دي، صحافیانو له په دې کې څه پکار دي، تاسو لږ جي موږ ته په دغې باندې لږه رڼا واچوئ. ډېره مهرباني کفایت الله یوسفزی صاحب. داسې ده چې دا ورکشاپ چې دلته پېښور PC کې منعقد شوی دی میډیا کنسلټیشن باندې، او دا یو جاینټ وینچر دی د حقوق پاکستان او د منسټري اف هیومن رایټس په تعاون سره، او دې کې لکه د دې مقصد څنګه چې تاسو ته میډم ووایي چې د مقصد دغه چې لکه میډیا او د هیومن رایټس انټرلینک جوړول، دغه خپل کې هغه دغه جوړول دي، نو داسې قسمه ورکشاپونه واقعي چې میډیا دپاره کیپیسټي بلډینګ څه ته وایي، نو دې لپاره د میډیا پرسنل دپاره، د میډیا د کسانو دپاره، ریلیټډ کسانو دپاره ډېر زیات ضروري وي، او دا دې کې ډېر زیات هغه داسې به ووایو چې
فایدهمند او ډېر زیات سودمند معلومات موږ ته حاصل شو چونکې موږ میډیا کې کار کوو مخکې لکه د میډیا حوالې سره په فیلډ کې هم یو ریډیو چینل سره یا په آرټیکل حوالې سره نو دغه موږ ته ډېر زیات فایدهمند دغه دي چې هغه موږ ته ملو شو دا د سټیټ یو ذمہواري او سټیټ یو خپل ذمہداري دی حد ته پورې پوره کړه چې خلکو ته میډیا پس خلکو ته چې هغې ته دغه معلومات ورسولو دا په فیلډ کې چې موږ کار کوو نو موږ دوی ته دا ومووې چې یاره دا میډیا دا هیومن رایټس یو ډېر ښه خبره ده خو هیومن رایټس سره ریلیټډ د ادارې چې کومې د هغې وایلیشن کوي کومې ادارې نو موږ له پکار دي چې موږ سره هغه ادارې هم لکه حکومت هغه د هغې داسې کیپیسټي بلډینګ او هغې داسې دغه انشور کړي دا خبره چې هغې د هیومن رایټس د خبرو هغوی هم خیال ساتي نه صرف دا چې میډیا والا نو میډیا والا خپل کردار ادا کوي خو ټیک ټاک طریقې سره ادا کوي خو بعض اوقات ریاستي ادارې په هغې کې چې رکاوټ جوړېږي ډېره مننه دا میډیا کوم کنسلټیشن سیمینار چې په دې کې اصل خبره همدا وه چې یاره د هیومن رایټس کوم منسټري چې د هغې نه چې کوم نوې قوانین جوړ شو هغه صحافیانو ته په دې سیمینار په ذریعه باندې راورسي او دوی چې دی نو د هغې اګاهي په عوامو کې پیلو کړي زه کفایت الله یوسفزی ستاسو نه اجازت غواړم الله په امان